بسم الله الرحمن الرحیم شرح العقائد النسفیہ درس نمبر 76 صحیح ملګری ټول وی چې موږ ته څوړ درس بیا وایا زوړ درس موږ د غزینه ویلو چې وقریب من هذا دا هازا چې دا بچو دا اسم اشاره ده او قریب د دغه کم یو هازا کې ست اشاره ده دې کې اشاره ده غ دلیل د کېدو د صانع چې صانع تعالی واجب الوجود دی یو صفحه تاسو راوړه وي یو صفحه صرف په دې اخر کې وګورئ محدث د عالم الله تعالی دی تدعوش یعنی غزات واجب الوجود دی یعنی هغه چې وجود من ذاته دی او یو شی ته محتاج بالکل نه دی ځکه که چرته جایز الوجود شي بیا د جملې د عالم نشي بیا خو صلاحیت د دین لري چې د محدث او مبدع د عالم شي د ګورال ته ویلو چې محدث د عالم داغه واجب الوجود کېدل ضروری دي نو الته چې کوم دلیل بیان شوی او چې واجب الوجود نشي بیا به د جملې د عالم نشي هغه دلیل ته په دې حاضر کې اشاره شوی ده ونشوي وقریب من هذا کی کم دلیل ته اشاره ده هغه د صانع د عالم دغه واجب الوجود کې دلو چې کم دلیل هغه ته اشاره شوی ده چې کاغذ جایز الوجود شي دغه دلیل وکړه نو سبا شي هغه د جملې د عالم نشي دا هغه ته اشاره ده خچ داغي ته نږدې او قریب دلیل دی حاصل د دواړو دلایلو سره وی حاصل د دواړو دلیلونو یو دی او فرق په دواړو دلیلونو کې په اعتبار صرف د لفظ دی بس نور حاصل د دواړو سره یو دی بس خبره ختم خچ حاصل د دواړو دلایلو یو دی نو زه د دې دویم دلیل چې تاسو بیانې چې وقریب من هذا ما يقال د دې حاصل څه دی ویغه ده چې کچرتا صانع د ټول ممکناتو ممکن شي واجب الوجود نشي جائز الوجود شي ممکن شي ولکان من جمله الممکنات بیا خو دې د جملې د ممکناتو نشو او چې د جملې د ممکناتو نشو نو بیا فلا یکون صانعا د صانع د ممکناتو نشو بلکې د جملې د ممکناتو نشو خپل ممکن شو الکه خبره باندې پیږي کنه او ګنورن لازمی کې څه علتیت د شیل نفسه چې شد د خپل ځان لپاره سوي علت وي او دا خو باطل دی شه د خپل ځان لپاره ته د خپل ځان لپاره علت او موجود او صانع ګرځیدل شي دا باطل دی نو دی وجنه دا خبره ضروری ده چې صانع د عالم بسوي واجب الوجود وي دا حاصل لري دلیل ګوره وتخا وقریب من هذا او قریب دغه دلیل چې دغه مخ کې تیر ما غد یقالو چې ویلې شوی دی یا ویلې چې ان مبدی الممکنات چې مبدی پیدا کوونکې د ممکنات بیاسرها د ټول ممکنات یعنی بجميعها نو مبدی د ټول ممکنات لابد یکون واجبا لابد د خلاصې نشته د دینه چې دا مبدی د ممکنات ټول دا واجب وي اس لوکانه ممکنه ذکر کا چرته دا ممکن شي لکان من جمله الممکنات نبیا بدغه مبدی د ټول ممکناتو که ممکن شي بیا ودی د جملې د ممکناتو نش
فلم يكن مبدئا لها نو دې مبدئ او موجد د ممکنات نشو ولکه پونش خدا خبره خو ختم. وقد يتوهم زدک دیزی کې دا خبره چې څومره دلایل په وجود د صانع تعالی باندې دي د دې ټول تعلق د بطلان او تسلسل سره دی. سموي چې څومره دلایل د وجود د صانع تعالی دي دا ټول تعلق د چا سره دی؟ بطلان او تسلسل سره دی. ولکه تاسو پوښي پښتو باندې کنه لکه دی مثلا دی دغه تاسو ګوره کوم دلیل چې مونږ بیانو د څه وایزه عالم ممکن دی او ممکن په خپل موجود کېدی نشي بلکې د ممکن لپاره لابودی وي د سنه د علت نه نو د عالم لپاره لابودی د چانه د علت نه سموي عالم سده ممکن دی او ممکن په خپل د لپاره د سنه لابودی وي د علت نه نو د عالم د لپاره د سنه لابودی ده د علت خو د علت کې درې احتمالات دي ما درته ویلي ګورېغه سو احتمالات دي درې یو دا د چې ګورم ماهیات او شی دا په درې قسمه دي ممتنع دی ممکن دی او واجب دی. نو هر کله چې عالم ممکن دی ممکن په خپل نشي موجود کېدل علت غواړي نو عالم ممکن دی په خپل نشي موجود کېدل علت غواړي او علت ممتنع نشي ګرځیدل ځکه ممتنع په خپل معدوم دی او ممکناتو کې عدم وجود د دواړه برابرو نو جانب د وجود ته ترجیح ورکړې شوې ده نو چې ممتنع په خپل معدوم دی نو دی به د ممکن جانب د وجود ته ترجیح څنګه ورکړي دغه احتمال خو باطل دغه احتمال څه شو دغه باطل شو ممکن تبرش خبره باندې پوښښ لیکنه نو ممکنه په خپل محتاج دی نو کچرته مونږ ممکن ته علت وایو ممکن ته علت دلته بسیه لکه دا هر سابق ممکن با د لاحق د پاره علت لري نو سلسله روانه شي سلسله روانه او ساتلی شي نو لازمي کې تسلسل او غباطل له نو فكون الممكن علة للعالم باطل نو کې دل د ممکن چې د علت د عالم خلی دام باطل دولاړه کنه دوه احتمالات اول دوه احتمال کوم چې ممتنع څه شلکه علت والی خپل معدوم دی او خپل چې معدوم شو نو دی به د ممکن جانب د وجود ته ترجیح څنګه ورکړي هر چې ممکن دی خپل محتاج دی کاغه ته علت وي نو هر سابق بدلاحق د پارسی علت او سلسله رواني تسلسل لازم شو تسلسل باطل له نو کون د ممکن علت د پاره د عالم دم باطل نو درې احتمال متعین شو چې هغه څه دی چې واجب تعالی د عالم د پاره علت څه دی واجب تعالی عز وجل ولکه تاسو پوښوي کنه نو اوس دې ځکه تاسو راش دا وقد يتوهمو تو ګورا وقد يتوهمو او کله کله وهم کیږي څه کیږي لکه وهم کیږي په خبره باندې پوښوي لیکنه وهم چا کړو ته اوس تما ویلیو صاحب د مواقف سید سند جرجانی کړي دي هغه دا ویلي چې دا بر کم دلیل مونږ بیان کو کنه چې دا ګوره چې مبدی د ممکنات ټولو د لپاره بلابودی وي چې د وخامخه واجب وي ځکه کدی ممکن شي د به د جملې د ممکناتو نه بیا خو مبدی نشو ناغوي چې دغه ان هذا دلیل دا دلیل دی علی وجود الصانع په وجود د صانع بغیر د افتقار نه دی کې افتقار ابطال د تسلسل ته نشتا او تا ته وختي ماسوي
چې څومره دلایل د وجود د سبحانه تعالی باندې دي دغه تعلق د چا سره دی؟ بطلان او ابطال د تسلسل سره دی. ما درته ویل کنه نو صاحب د مواقف وی چې دا اوس کوم بیان شو د دې خو ور سره نشته، د دې خو ور سره نشته پونه شوي. نو تفتزانی را پاسې دوی دا دغه وهم دی ټیک ده دغه تصریح د بطلان د تسلسل نشته ولیکن اشاره بطلان د تسلسل ته پکشتا. دا هم څه شو لکه د دې تعلق د بطلان او تسلسل سره راغی کنه نغي دغه طریقې سره پیرت کی اوس وته ګوره خام وليس كذلك د غیار چې څنګه وهم کړي دا سن ده بل هو اشارتنا منم دا چې دې کې تصریح په ابطال د تسلسل خو نشتا خو دې کې اشاره ده الى احد ادله بطلان التسلسل هغه یو د دلایل وایا د بطلان التسلسل تا وهو وغدا دې ګور ورته انه لو ترتب کچرته مرتب کړي شي سلسله الممکنات سلسله د ممکنات ته مرتب کی چې دا یو سلسله روانه ده لا اله نهایه اور دې ځکه ورتزي او خبرو کوم ښه یو عدم تناهی بالفعل دا باطل دویم عدم تناهی په معنا د لا تقف عند حدین دی د جایز دی او دا زمون مبارک سے باندې دي چې خلک اعتراضونه کول ښه او دا شرقایت دا زی و تروانه و پس دی مسله حل کړي عدم تناهی بالفعل دا معنا یو سړی د وی چې څومره کمالات دي څومره صفات دي او څومره مقامات دي څومره علوم دي څومره علوم دي هغه بالفعل حالا اوس د شخص ته حاصل دي نو دا دعوه د مخلوق باره کې نشي کولی پونه شي مبارک علیہ السلام په دې مخلوق کې د ټولو نه اعلی بالا او رفع دي او داغه مقاماتم د سينو چې هغه ته ګینه مقامات درجات او علوم او ټول بالفعل حاصلو دا تدریجی او دا وقتن فوقتن رب کریم ورتوی لترکبن طبقا عن طبق او بل زي ورتوي وللآخرة خير لك من الاولى اخرت ته دنیا نډیر غوړه دي او استاد جن ار اخیری لحظه او حصہ د مخ کی سینه ډیر غوړه ده ترقیات دغه اوسم روان دي مقامات د صوفیو بعدد انفاس العارفین څومره چې د خلکو ساګانی دي دومره د صوفیو مقامات هم دي پونه شوي نو کته دا بالفعل اوس ورته حاصل غني دغه باطل دي چې بالفعل ټول مقامات او ټول علوم ورته اوس حاصل دي دا باطل دي ته وي عدم تناهی چې ویلکه د فلانی مقامات او د فلانی علوم دا غیر متناهی دي نو که غیر متناهی بالفعل یادې دا خبره د خطرناک او د کفر ده او کنه دا وی چې د مقامات دا یو ځبان دي شټاپ نه خریدار روان دي لا تقف عند حدین معنا دا روان دي ځکه دې ژوندې دي علوم غیر متناهی دي په معنا د لا تقف عند حدین مطالعه کې درسونه کوي کتابونه ګوري علم کې زیادت راځي روان دي عام زیاتیږي ورو غیر متناهی دا چې اوسې باندې شټاپ کیږي نه روان دي غیر متناهی په معنا د لا تقف عند حدین باندې دا غننګ مقامات چې دي اغم یا شټاپ نه دي ولاړ نه دي د عبادت کوي ذکر کوي تلاوت کوي تهجد کوي مراقبه کوي صحبتونه کوي نور اسکار او خیرات صدقات وغیرہ کوي د مقامات روان دي او د وفات نه پسم لکونو زرګونه مریدان دي غیر پس دعاګانې او خیراتونه تلاوتونو کې یادې ذکرونو کې یادې نوافلو کې یادې نو مقامات روان دي داغه مقامات او داغه علوم غیر متناهی په معنا د لا تقف عند حدین نو دک بیا صحیح راځي دغه بیا جایز دی د مبارک صاحب د علوم او د مقامات مبارک چې د غیر متناهی خبره
زمون استاد محترم امین الله مولوی سے مبارک کړی دا ناغه دا وضاحت هم کړی دی چې دینه مراد غیر متناهی په معنی د لا تقف عند حد د ویل دي او بیا هم چې دا خبيسان به نه پويږي هدایت الحکمت او د نور منطق او فلسفه نه ویلي ناغي بیا وی چې ګوره شرک کړی دی علوم غیر متناهی خو صرف د الله پاک دی علم غیب کې ودی دا فرقونه نه کوي چې علم د نبی له سلام متناهی دی او دا دی وغه دی علم د باری تعالی غیر متناهی دی او دې ځکه د علوم ته غیر متناهی ویل نو دا شرک نه دی کړی وګوره د پیر سے بارکی غلو شرک کړي نو غیر متناهی دوه قسمه دي یو بالفعل له هغه باطل له یو په معنا د لا تقف عند حدین دي ناخذ د مبارک علی السلام علوم غیر متناهی په دغه دویم قسم د غیر متناهی لا تقف عند حدین او مقامات هم ناصر والا ولکه تاسو پوښوي کنه نو اوس دل تراش دیوی څنګه وهم چې دغه صاحب ته مواقف سید سند جرجانی کړي دي نو دا د سند ده بلکې دا اشاره ده یو د دلایلو د بطلان د تسلسل او غدار چې ګوره که چرته مرتب کړي شي یو سلسله د ممکناتو لا اله نهایه چې نهایه نوي نو لحتاجت نو ممکن خو چې شو ممکن بارکه خو موږ دا مقدمه کې خو دیلیو چې د بخا مخاصی موجود بنفسه بني بلکې د بسی محتاج الی علتین بی نو عالم هم ممکنات دي ناغم محتاج الی علتین دي او علتو کې علت کې درې احتمالاتو چې ممتنع دي شي ممکن دي شي او واجب دي شي نو ممتنع او ممکن خو نشو کېدلې نو واجب دي اوس کوم چرتا مرتبه د یو سلسله د ممکنات تر لا اله نهایه تر غیر نهایت پورې مرتب کو نو بیا ممکنات خودي کنه سلسله خود ممکنات ده کنه نو لحتاجت الى عله النخامخه دا سلسله د ممکنات ولو غیر متناهیه ده دا علت محتاج ځکه ممکن دي او ممکن محتاج الى عله لا محاله محتاج به علت دی کنه وای اوس دا علت وهي او د علت لا يجوز ان يكون نفسها چې د خپل ځان د پاره د علت شي دا خو کې دی نشي دی کې دا هر یو د خپل ځان د پاره علت شي دلته ګوري حشی به لیکلم دی ښا غالبا استاد شپږم حشدو کسویمه شپږم ده لاستحالة يعني أن العلة إن كانت نفس ذلك الممكنات كعلت دغه نفس دغه سلسله د ممکنات شي بأن يكون الجميع چې دغه ټول ممکنات د غیر متناهي سلسله د ممکنات مونږ واغسته کنه چې دغه ټول سلسله د ممکنات دي علت شي د ټول د پاره لازمي کې کونو شی علت لنفسي دا خدای شی د خپل ځان د پاره علت شو او دا خو کې دی نشي نو ځکه وی چې وهیا او دغه علت چې دی کنه زینم بکار کوي کنه کوي لا يجوز روان دي ان يكون نفسها چې د مجموعه د مجموعه د پر علت دا نشي کېده ولی ځکه لازميږي علتیت شی لنفسه او هغه باطل ځان د پر شي څنګه علت ګرځي ولا بعضها او دا سم نکیږي چې دې کې د بعض د هر سابق د لاحق د پر علت خلا دا سم نشي کوله لاستحاله کون شی دا غول سره لګي ها لاستحاله کون شی د وجه د محالوالي د کېدو د شی د شی نه ګرځيږي علت د پر د خپل نفس کدا محال دي د وجه د محالوالي د کېدو د شینه چې د علت شي د پر د خپل نفس نګته علت اوم دغه مجموعه سلسله د ممکنات د مجموعه د پاره خلی لازمیږي علتیت شی لنفسه او خو محال له خدای پاک دی مخه ولعلله پدی باندې و محاشیه ور کړی دا یعنی غرض دا دی ان العلت علت کشرت نفس ذات د ممکنات په دې طریقې سره چې دا ټول سلسله د غیر متناهي ممکنات تر لا نهایت دا د علت د دې ټول سلسله د ممکنات د پاره شي نو لازمیږي کې دل د شي علت د پاره د خپل نفس او دا خو واضح دی چې دا خبره خراب او وذالک واضح لزمان او دا خبره لازمیږي
او فساد لازم نه چې دا خو کې دي نشي. او بعدها او کنه بعضی اخلی نفیلزم وغیر لازمی کی کېدل د شي علت د پاره د خپل نفس هم ولعلله. عائشہ بس د خپل علت د پاره بیا د علت ګرځيږي. نو پته ولګی دا چې نه د مجموعه سلسله د ممکناتو د پاره علت دی او نه بعضی په دې کې د بعضو د پاره چې خپل علت هم پکې راولې دا غي د پاره علت نه دی. نو علت به د ممکناتو نسی خارج به کنا بل خارجا عنها. علت به د ممکناتو نه خارج وي، جمله د ممکناتو نه بنوي بلکې خارج به د دینا. نو چې خارج ته نشو نو فیکون واجبا، نو واجب شو. نو کوم تسلسل باندې چې تسلسل لازمي دو نفتنقطع السلسله منقطع شو او ما علت ورته ممکناتو نه بهر واجب مونږ پیدا کو. تسلسل باطل شو که باطل نشو؟ ختم شو باطل شو وشلید ولکه باطل شو کنه شو دا خبره خو ختم. ومن مشهور الادله برهان التدميق او دا غم مشهور ترین د دلایلو د پاره د بوتلان د تسلسل چې تسلسل باطله داغي د باطلولو د پاره مشهور ترین دلیل کې برهان التطبیق دی. برهان التطبیق څنګه برهان التطبیق دی؟ هغه ته تمویلو چې د صادر یومي د حادث یومي د حادث انینا چې کم د اخیر کې اوس پیدا شو د معلولی اخیر وته وي دانن چې کم یو احادیث پیدا شو کنه د دنه ته یو سلسله روانه کا الی غیر النهایه ټیک شو کنه. او بیا د دنه یو ورځ مخ کې چې پیدا دی یو دغه روانه کا نو چې دوه سلسله دی روانه کی لکه دما دې کو ته وګورئ پرون اخر کې دا پیدا شو دا ټیک ده تر دغه ځینې سلسله شروع ودا سلور والا زما سلور ګوتې د خلاص اخیر ورکه دا وړه ګوتې والا پرون دا پیدا شو او نن چې کوم دی مثلا اخیر کې دا یو دا پیدا شو ابوټه سوړې دی لګور زار ته په کاغذ باندې ولیکم قلم راکې یو زره ماته لږ قلم راکا خبر اسانه ده ګوره ها المعلول الاخير مولیکلو او دې تزلیکم الصادر اليومي ټیک ده د دینه ما سلسله روانه کا سلسله می روانه کا تر لا اله نهايه پوښ په خبره باندې کنا اور زما د لاس کې کاغذ ته وګورئ تاسو به ان شاء الله اوس پوهیږئ دې تم فکر دی کنه دی دغه تمولی کل کنه المعلول الاخير الصادر اليومي دا اخر لکه ته فرض داسې کې چې دا نن پیدا شو یو شی دې نوې پیدا شو دې ته صادر یومي وای معلول اخیر وته وای د دینه سلسله روانه کده حدیث 1 2 3 4 5 زور پس اوس د دې صادر یومینا د دې اخر کې د معلول اخیر نه مخ کې چې کوم شی پیدا دی یو سلسله دغه نم روانه کا پوه نه شوي نو اوس راشه کتاب د توسو ګوره لګ ګوره بیا دې ته واپس راځو نو د مشهور دلایلو د بطلان د تسلسلنا هغه برهان او تطبیق دی وهو هغه دی ان تفرض چې تفرض کرورا تا ته وي ښا ګوره مونږه فرض کا د معلول اخیر نه زما لاسته ګوري د معلول اخرنا مونږه فرض کا س الى غیر النهایه تر غیر نهایه پوری جملتن یو جمله بالکل مونږه دغه د فرض کوم لیکله
ومما قبله بواحد اګورا د دین په یو باندې ما قبل په دین یو سره زیات لګ دي زنه موږ د دین یو مخ کې شروع کو کنه د دین یو مخ کې نه د دین چې کوم مخ کېو دا غین یو سلسله غین روانه کا الی غیر النهایه جمله اخرى دا بل جمله روانه روانم کا کنه ګوره دو جملې دي کنه دي یو د حدیث یومی د صادر یومی نه مونږ یو جمله روانه کا تر غیر النهایه یو د دینه چې مخ کې یوم داغه نه بل جمله روانه کا الی غیر النهایه روانم کا کنه اوس کتاب ته وګوره ثم نطبق الجملتين اوس مونږ د دوړو جملو کې تطبیق کوو څنګه تطبیق کوو ګوره ورته بان نجعل الاول من الجمله الاولى دا ډومبنه جمله دا مونږ ګرځو بإزاء الاول په مقابله د اول کې من الجمله الثانيه د دویمه جمله ډومبنه د اول جمله په مقابله وایا د دویمه جمله د اول کې مونږ ګرځو او وثانی بالثانی وحلم مجرد سره کاغه وثالث بالثالث والرابع بالرابع دارنګ زور پس فإن كان نكشرت دا سوا بإزاء كل واحد من الأولى واحد من الثانية کشرت دا سوا چې د هر یو د ډومبنه جملې هر یو د دویمه جملې نه وو یعنی چې هغه کې کم تر غستو دی خو مقابله کې دلته ورته پیدا کېدلو نبي خو کان ناقص کزایدی بیا خو ګور دا یو موږ ناقصه ګرځولې و دي زنم شروع کړي و حدیث یومینا او یوم داغینه مخ کې نه دویمه جمله روانه کادي په یو باندې زیاته و نو کداغي د هر یو مقابله کې دلته هر یو پیدا شي بیا خو غ ناقصه په شان د زید شو بیا خو دا یو په زیات نشو دا خو محاله ده او هو محال ولک پونه شي اوس راشه او ان لم يكن او کنا د دې اول جملې د هر جز مقابله کې د دویمه جملې نه هر جز نو بلکې خامخا یو کمی نیم پکې راته پونه شوي نو فقط وجد فی الاولى نګورا رمبنه کې اومندل شو ما اغا لا یوجد بإزائه شیء فی الثانیه اغه چې نشي مندل دغه مقابله کې شی د دویمه نه فتنقت الثانيه هغه دوی مسشوا هغه کټ شو تسلسل پکې باطل شو وتناهي متناهي شو او يلزمو نو چې دویمه کې تناهي راغه او تسلسل او سلسله ورګه کټ شو نو د دغه لازم شو تناهي د اولاد ډومبنه هم ولی ځکه غړومبنه د دین زیاته وا دی غدویمه د دې ذکر ډومبنه وي ټیک دغه د دین زیاته وا خو په دې یو سره زیاته ده په دې یو سره بقد او دا یو متناهی دی نو زائد په قدر متناهی دم متناهی نو دم متناهی او غم متناهی و نو متناهی شو تا غیر متناهی فرض کړو نو تسلسل باطل ولکه ګور ورته نو فتن او يلزم لازمي کې د دینه تناهی د ډومبنه هم لئن ذکر د ډومبنه لا تزيد ولا الثانيه دا په دغه دویمه باندې زیات نه ده الا بقدر متناهی مگر په قدر متناهی مونږ ته غيو زیات فرض کړو کنه الکه یوم ته زیات فرض کړو کنه او زید ول المتناهی او کله چې یو زیدی په متناهی باندې ته کې زیادت وي خو لیکن د زیادت ورکه به قدر متناهی وي نو یکونو د زید متناهی به ضروره خامخ دا متناهی کپوشیونه خو بیا بورډ روړم خو پوره په ګوتم پویو وهذا التطبيق انما يمكن فيما دخل تحت الوجود ټیم پوره دی سبات به دغه نه بیا شروع شاه صاحب تلک لیټ راغی مونږ دې سر کې ډېر خستا طریقې سره شی روان کو اکثر ملګری لګ لیټ راشي جامع